په بني اسرائیلو کې دوه کسانو دوه رونه یو مسلمان او یو کافر و. دواړه رونه چې دي هغوی به داسې کار کوو چې په سمندر کې به میان نیول او دغه میان به خرڅول. دغه د هغوی د ژوند سهاره وه، د هغوی د ژوند اسباب وو. نو په دغه حالاتو به د دوی ژوند تېرېدو. خو دومره وه چې کله به دوی جال وغورځاو د سیند ته سمندر ته دې ته به جال وغورځاو نو چې دا کوم کافر و د ده جال به ډېر ډک راختو. دله به ډېر چې دی میان چې دی په لاس رال هغه میان به د څه وکړه، هغه میان به د بیا خرڅول او د ژوند ضرورت به پرې پوره کول. مسلمان چې و هغه به جال غورځو خو داسې میان به پکې دومره نه راتله، یو دانه دوه میې به پکې رال، په هغه باندې به خپل ضرورت پوره کول خو مشکلاتو سره، او په دې باندې به صبر کو. بیا زنانې وي یوه ورځ د دې مسلمان چې دی د بیبي د دې کافر بیبي خواله چې دی ورښکاره شوله د هغوی کره ورغله چې ویې کته دغه کور حال مال چې دی ښه برابر و، کالي او سره زر او دا چې دی کالي ورسره ښه ډېر و، ژوند یې ښه دی چې دی د سکون او د آرام او د دې ژوند لږ د مشکلاتو سره و. نو دی ورته وویې چې دا څنګه چې دی زما او ستا خاوند حجرې یو ځای چې دی ښکار کوي او دغه ته چې دی ښه په سور کې د دنیا اسباب درته مهیا دي، سره زر سپین زر در سره دي، زما سره هېڅ هم نشته دی. نو دغه د کافر دا بیبي چې دا زنانه چې دا کافره وه دا ورته وایي ته د خاوند په دې باندې چې دی هغه تیار کړه چې زما د خاوند ملګرتیا وکړي، زما د خاوند چې کوم معبود دی هغه ته معبود وایي، د هغه عبادت وکړي. نو وایي الله وایي تا باندې هم چې دی داسې خوشحالۍ باندې در باندې راشي، ستا مال حال به هم چې دی داسې ډېر شي. ویل ښه. نو دا کور ته راله خفه وه چې خاوند یې کله کور ته راغې نو خاوند یې چې وکتل دا بیبي خو چې دا خفه ده نو هغې خاوند ورته وویل چې ولې څه وجه ده چې خفه ناست دی، داسې چې دی پریشان دی، د پریشانۍ څه وجه او سبب دی. نو دا زنانه ورته وایي چې په دې وجه ګوره ستا دا بل رور چې دی هغه ښه په سور کې ژوند تېروي، مال اسباب ورسره ډېر دي، زنانې ښه د سکون ژوند تېروي، هغې ته چې دی کالي او دا شیزونه دي او ما ته دغه هېڅ هم نشته دی. نو وایي ته داسې کار وکړه ته هم چې دی د دغه ورور چې کوم دا بت ته خدای وایي کم چا ته خدای تم هغه ته خدای ووایه د هغه نه وغواړه نو تا باندې هم د دنیا د اسبابو لارې چې دی هغه کولاو شي. دې خاوند ته پته ولګي چې دا خو چېرته د ګمراهۍ چا سره زنانه سره دغه شوی هغوی د ګمراه کېدو کوشش کړی، د واپس د اصلاح کوشش وکړو او ورته ویې فرمایل ویل ګورو چې دی ګزاره کوه الله جل شانو به په موږ هم داسې حال او وخت راولي. هغې ډېره چې دی مجبوره کړو نو ورته وایي ښځه صحیح ده وایي زه ځم او نن به چې دی کوشش وکړم محنت مزدوري وکړم تاله به د ورځې 2 دیناره راوړم او په دې باندې چې دی دا ځان له جمع کوو ته به پې ځان له کالي هر څه والي ځان ته به د ژوند اسباب مهیا کړي. ویل ښځه صحیح ده. خاوند لاړې ټوله ورځ چې دی تېر کړو، یو چاله به ورې د مزدورۍ دپاره چې د میانو کار نه کوم او لاړ به شم مزدوري به وکړم تاله به چې دی 2 دیناره راوړم. دی لاړې یو چا ته چې دی سوال وکړو د مزدورۍ دپاره دیاړۍ دپاره چې هغه انکار وکړو، بل ځای ته بل ځای ته ټوله ورځ دغه رنګې تېره کړه. چا ورته چې دی اقرار ونه کړو بلې هر چا به ورته انکار کوو، خبره چې ده هغه چا ونه منله. د ورځې اخیره ټیم کې ډېر زیات پریشانه شو، ډېر زیات خفه شو چې ما خو د ښځې سره چې دی واده کړې ده تاله به زه 2 دیناره د ورځې راوړم او دا خو اوس ماته چې دی 1 دینار هم میلاو نه شو. نو راغې او د سیند په غاړه باندې هغه خپل ځای راغې او د الله عبادت یې شروع کړو، الله جل شانو ته ودرېدو، د الله جل شانو نه یې وغوښتل او سوال یې وکړو الله ما خو دغه رنګې د بیبي سره واده کړې ده څه میلاو نه شو. ماښام چې راغې پریشانه و نو دا بیبي ورته وایي ولې ته چې دی هغه داسې پریشان رالې، تا خو زما سره واده کړې وه چې زه به له 2 دیناره د ورځې راوړم، ته خو چې دی په خپله پریشان رالې. نو دی ورته وایي ښځې وایي د یو کس سره مې یو بادشاه سره مې کار شروع کوم خو هغه راته د 1 میاشت چې دی مهلت راکړو چې 1 میاشت به راسره کار کې مزدوري به کې نو بیا به زه تاله چې دی ډېرې زیاته معاوضه درکړمه، ډېرې زیاته تنخوا به درکړمه. نو ویل ښځې 1 میاشت انتظار وکړه الله تعالی به چې دی اسباب مهیا کړي. ویل ښځه صحیح ده. خاوند چې دی نور څه به نه و به دغه میې نیم به ونیو بیا به دغلته کې چې دی په ودرېدو د الله عبادت او بندګي به یې کوله. 29 ورځې چې کله د الله عبادت او بندګي په دغه حالت باندې وکړله او ګزاره ژوند تېرېدو ښځه چې د هغه خوشحاله وه چې ځکه خیلی میاشت واده را سره خاوند کړې ده میاشت پوره کېدو واله ده چې کله 29 ورځ پوره شوله نو ماښام کې دا ښځه چې د خاوند ته وایي خاونده تا خو راته د 1 میاشتې واده کړې وه سبا چې دی هغه میاشت پوره کېږي نو وایي دا خبره واوره که سبا دې لاله چې دی
دغه پیسې مال حال را نوړه دا کالي او غیره سره سپین دې را نوړه نو بس وایي یا داسې کار وکړه چې دغه راوړه یا وایي ماله طلاق راکړه چې زه درنه ازاده شم خپل کار کوه زه به خپل کار کوم خاوند پریشان و نو چې کله سبا ووتو نو دی په دې پریشانۍ کې و چې اوس نن خو به ښځې له سره راوړل غواړي نو لاړی یو یهودي سره چې دی ملګری شو یو یهودي ته وویې وایي ما به په مزدورۍ ځان سره وانخلي هغه ویل راځه زه خو هسې مزدور چې دی ځان سره چې دی ساتم مزدور چې دی غواړم نو راځه چې زما سره چې دی مزدوري وکړه هغه د هغه سره په مزدورۍ باندې شو دلته کې چې دی هلته کې د یهودي سره په مزدورۍ باندې ولګېدو ښځه چې د هغه په کور کې ده راغی یو کس راغی ورې وټکاو ورې چې کله وټکاو دا زنانه راووتله یو سپینې ږیری کس ولاړ دی او داسې کڅوړی شان ورسره ده په دې کې ورسره دینار ورسره دي 29 دینار ورسره دي د زنانه له ورکړلې وایي دا ستا د خاوند چې دی معاوضه ده هغه د بادشاه سره چې دی کار کوو 29 ورځې کار یې وکړو د 30 ورځو ورسره واده کړی شوي وه په 30 ورځې چې دی ورسره کار کړی وې نو وایي بادشاه به ډېر زیات انعامات ورکړي وې ډېر زیات مال حال به ورکړی وې خو ستا خاوند چې دی هغه واده پوره نه کړله په د 29 ورځ باندې 13مې ورځې پوره نه کړه د هغې نه مخکې چې دی هغه د کار نه راووتو نو ویل دا ستا د خاوند د 29 ورځو چې دی هغه معاوضه وه چې تا ته میلاو شوله په دې باندې خپل د ژوند ضرورت چې دی هغه پوره کړه او خاوند ته دې دا حواله کړه هغې یو دینار واخیستو او لاړه د چې کوم د زرګر دوکان هغه کې خرڅ کړو څه مال حال یې پې ځان له راوړو چې خاوند راغی کور ته خاوند چې کله راغی کور ته او زنانه چې دی هغې ورته خبره وکړه دغه رنګ یو کس راغلی و ستا هغه د تنخوا پیسې راوړې وې د 29 ورځو او دا ورته ډېره زیاته غوسه شوله وایي تا چې د کوم باچا سره کار شروع کړی او دا 29 ورځې د کار ورسره کوو نو په دې 13مه ورځ به د یهودي خواله ولې لاړې د مسلمان باچا سره دې ولې کار نه کوو چې ته یهودي له لاړې نو هغه پوه شو چې او ما خو د 29 ورځې د الله عبادت کړی ما خو الله جل شانه چې دی اسره کړی په دې 30 ورځ باندې زه لاړم یهودي له هغه نه مې وغوښتنه وکړله هغه نه مې چې د خپل ضرورت چې دی هغه وغوښتو نو ما د 29 ورځو تنخوا میلاو شوله د 30 ورځو چې دی هغه میلاو نه شوله نو دغه سبق دی چې موږ د الله نه علاوه د بل چا نه ونه غواړو بل چا ته چې دی لار ونه نیسو بل څوک ځان له اسره چې دی ونه ګرځو بلکې الله جل شانه خپل اسره وګرځو الله جل شانه خپل ضرورت چې دی هغه وغواړو الله جل شانه دعاګانې په عاجزۍ سره وکړو د الله جل شانه لوی خزانې دي وسیع خزانې دي الله جل شانه د اویاو میندو نه زیات مهربان رب دی ای یوه مور په خپل بچي باندې څومره چې دی هغه خفه کېږي معمولي په بچي باندې لږ تکلیف وي مور څومره بې ارامه مور چې د څومره خفه مور ته څومره تکلیف او درد رسیږي نو چې دغه شان د اویاو میندو محبت را جمع شي الله جل شانه د دې نه هم ډېر زیات مهربانه دی په دې بندګانو باندې نو چې بیا دغه بندګان د الله جل شانه غواړي یو بچی دی د مور نه څه غواړي نو مور چې د څومره په مینه محبت ورله ورکوي او بیا چې تابعدار بچی نو د هغې چې دی مور څومره قدر او احترام کوي یو څیز غواړي نو څومره په محبت سره ورکوي نو که موږ هم دغه رنګې د الله شو د الله سره خپل تعلق جوړ کړو الله جل شانه چې دی تعلق مضبوط شي او بیا د الله جل شانه نه غواړو نو الله جل شانه به هم چې دی موږ له دغه رنګې په محبت سره راکوي دغه رنګې په احترام سره به راکوي الله جل